جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله یواری په غیږ کې ونیوی او ټینګ یې کو د تبرک دپاره د هغې ملکې او د وحي چې کوم روحانیت دی کوم فیض و برکات چې دي هغه جبرائیل علیه السلام و محمد رسول الله ته ورنقل کړو. دویم واری بیا جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله په غیږ کې ونیوی او داسې دریم واری بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ونیوی د دې دپاره چې د وحي چې کوم برکات دي کوم نورانیت چې دی او کوم فیض چې دی چې هغه له د جبرائیل علیه السلام څخه ورنقل سي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغه وحي استعداد پیدا سي. دا په تواتر باندې ثابته ده چې له نیکانو سره ناسته ولاړه او د نیکانو خلکو فیوزات او برکات د هغو په مجلس کې کښېنستل پر انسان باندې ډیر اثر کوي. له حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت ده قال زمني رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه سینه پورې ټینګ کړلم او زما دپاره یې دا دعا وکړه وقال اللهم علمه الكتاب ای الله و ابن عباس ته د خپل کتاب علم ورکه. نو د محمد رسول الله سینه سي د ابن عباس سینه سي له محمد رسول الله سره شنلي دا د دې په خاطر باندې چې په ده کې هغه برکات او فیوزات پیدا سي او داسې جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله په خپله غیږه کې ټینګ کو د دې دپاره چې هغه برکات او روحانیات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا شي. نو دغه فیض او برکت په تواتر باندې ثابت ده لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې ډیر کسان له دې څخه انکار کوي. هغه ګر سره برکت مني نه، هغه ګر سره فیض مني نه، هغه د نیکانو د مجلس اثر ګر سره نه مني.